بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الرجال قوامون على النساء. وقال تعالى في مقام آخر: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. صدق الله العظيم. زما عزتمندو، استاسو پړوان دي د قران کریم د آیاتونو څخه حصہ ولوستله. الله رب العزت قران کریم کې فرمای الرجال قوامون علی النساء. الله رب العزت انسانان پیدا کړي دي. د ټولو نه بهترین خلق په انسانانو کې چې کوم دي دا پیغمبران دي، او په دې باندې اتفاق دي د علماو چې دا پیغمبرانو نه بعد په انسانیت کې د ټول نه بهترین انسان چې کوم دی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، بیا عمر رضی الله عنه، عثمان و علی رضی الله عنه، دغه شانتې عشره مبشره او بیا صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دا خلق په انسانیت کې بهترین خلق دي. او بیا الله رب العزت په دغه انسانانو کې چې څنګه ما تاسو عام طور سره ګورو چې په هر سیس کې جوړې دي، انسانانو کې هم جوړې پیدا کړې دي، ښځه او سړی. بیا د هر یو ځان ځان له درجه ده او ځان ځان له مرتبه ده. د سړي ځان له مرتبه ده، ځان له درجه ده، ځان له کارونه دی. دغه شانتې د ښځې ځان له مرتبه، ځان له درجه او ځان له کارونه دي. اوس که دا سړی را کوزیږي د ښځې درجې ته راځي نو دا هم ښه نه کوي، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې کوم سړی ځان متشابه کوي، ځان د ښځو په شانتي کوي، په دې باندې الله رب العزت لعنت وایي. او کومه ښځه چې د ځان د سړو په شانتي کوي، الله رب العزت په هغې باندې لعنت وایي. مطلب مې د خبرې دا دی چې نه سړي د ښځو درجې ته راتلی شي، نه ښځې د سړو درجو ته تللی شي. خو لیکن نن سبا که ما تاسو وګورو، دا یو منډه ده، دا یو دوړ دی، دا یو سوچ جوړ شوی دی چې یاره ښځه چې کوم دی دا د سړو ځای واخلي. نه 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 نشي اخیستی، ځکه چې الله رب العزت فرمایي، دا د الله رب العزت اټله فیصله ده چې الرجال قوامون علی النساء. ما سړو ته فضیلت ورکړی دی په ښځو باندې، دې له مې درجه ورکړې ده. اوس که د ښځه ډېر هم ځان له ستړی کېږي نه، د سړي درجې ته نشي رسېدی او نه دغه درجه حاصلولی شي. او که کله داسې کېږي ښځه دغه منډه کې ځان شاملوي چې یاره زه د سړو ځای ته ورسم، نو یو خو کېدی نشي، کولی نشي. او که دغې دپاره زور لګوي نو په معاشره کې به بګاړ پیدا کېږي. لکه نن سبا ما تاسو عام طور سره ګورو معاشره کې بګاړ دی په دغه خبره باندې چې ښځو دغه زور لګولی دی چې یاره هم مردوں سے کس بات میں پیچھے ہیں. مونږ د سړو نه پس کومه خبره کې رسته یو، تعلیم مونږ هم کولی شو، هغې هم کولی شي، دا هغې هم کولی شي. نه نه، د سړو ځان له کار دی، د ښځو ځان له کار دی. که دغه ښځې ورځي په دغه لار باندې نو یقینا چې معاشره کې یو بګاړ پیدا کوي. بل د الله رب العزت د حکم نافرمانی ده چې الله رب العزت تعالی کم درجه درکړې ده، بس په هغې باندې مطمئنه اوسه او هغه قبوله کړه، هغې کې ستا خیر دی. ځکه چې د الله رب العزت هر یو کار د خپل بنده دپاره چې کوم دی د خیر نه ډک دی، د خیر نه خالی نه دی. نو په دغې باندې چې کوم دی یو خو رضا اوسېدل دي چې مل الله رب العزت کوم مقام را کړی دی، الحمدلله ثم الحمدلله، په دغې باندې شکر ادا کول دي. چې کوم یې نه دي را کړی په دغې کې هم زما خیر دی. یو واقعه عرض کوم. هارون رشید بادشاه د په زمانه کې یو مجذوب ساده سړی و.
بهلول دانا به ورته وی ورته خلک کتابونه چې څومره لیکلې د هغه نوم کنه په هر کتاب کې د هغه نوم راغلی بهلول دانا عقلمند اسې مجذوب خو لیکن خبرې به داسې کول چې سړی به حیرانو یو پیر هارون رشید تلیو دغه دپاره د حج په سفر باندې چې کله واپس راته دا بهلول په لار کې ناست دی هارون رشید ولا ورغی خبرې اترې ورسره شروع کړې بیا ورته وایي چې یاره هارون رشید بادشاه دی دغه مجذوب دی ساده سړی دی دی ورته وایي که زما لایق څه وي زه ستاسو خدمت کولی شم نو ماته ووایه څه الله رب العزت سره تعلق پیدا کړی او د الله رب العزت په ورکړه باندې رضامند نو الله رب العزت ولا درجه ورکړی وه ما تاسو نن سبا پریشانه په دې باندې وګوره د وړوکي دا سوچ دی چې کاش چې زه به کله لویږم چې دغه شان کار او چې کله لوی شي کاش هغه وړوکي خوم داسې لکه هر حالت کې چې کوم یو که نه نو موږ پې خفه یو عرض دا کوم چې موږ په دغه حالت باندې خفه یو که موږ دغه خفګان پرېښود او په دغه باندې راضي شو نو الله رب العزت به موږ ته ډېره پرسکونه زندګي نصیب کړي عرض مې دا کولو دې ته تپوس کوي چې یاره زما لایق څه خدمت وي زه ستاسو څه خدمت وکړم هغه ورته وایي زه خپل کار کوه زما تا ته څه ضرورت نشته هېڅ زما څه داسې څه ضرورت نشته چې ته وکړې بس ته خپل کار کوه هغه ورته وایي یاره اورېدلي مې دي چې په تاسو باندې قرض دی یاره زه بس تاسو دا قرض ادا کړم ګوره سوچ دی ښه سوچ عرض دا کوم چې د الله رب العزت په ورکړه چې مال یې کوم مقام راکړی دی کوم ځای راکړی دی په هغې باندې رضا اوسېدل عجیبه جواب ورکوي یقینا چې داسې جواب که نه چې داسې د الله والا سړي نه علاوه څوک نشي ورکولی هغه ورته وایي ای هارون رشیده آیا ستا دا ګمان دی آیا ستا دا سوچ دی چې زما رب چې کوم دی تا له هارون رشید له ورکولی شي او بهلول له نشي ورکولی نه چې څنګه تاله در کولی شي داسې مال هم راکولی شي خو لیکن زه په دې باندې راضي یم په دې کې د الله رب العزت څه حکمت دی چې تر اوسه پورې ما دا خپل قرض نه دی ادا کړی که نه په دې کې د الله رب العزت څه حکمت دی ځکه ما دا قرض نه دی ادا کړی او چې کله م الله رب العزت وغواړي ماله به م وس راکړي زه به دا خپل قرض چې کوم دی دا ادا کړم زه ته خپل کار کوه زما رب چې کوم دی ایرولو والا نه دی ما نه زه به یې نه یم هېر کړی چې ته ورته یاد یې زه به م ورته یاد یم چې تاله درکوي ماله به م راکوي زما عزتمندو عرض دا کوم چې د هر کس چې کوم دی د هر بنده ځان له یو مقام دی ښځې دی د سړو مقام ته ځان نه رسوي سړي دی د ښځو مقام ته ځان نه را کوزوي زما عزتمندو نبی علیه صلات وسلام له صحابه راغله عرض کوي یا رسول الله چونکې په عربو باندې د بت پرستی یو ډېر لوی دور تیر شوی او د عربو چې کوم بادشاهانو د هغې دا معمولو چې کوم سړی به هغې دربار ته تلنو اول به هغې ته سجده کوله بیا د هغې نه بعد چې کوم دی خپل څه فریاد و هغه به یې کول نو صحابه راغلل نبي علیه صلات وسلام ته عرض کوي یا رسول الله دا نور مذاهب والا خلق چې کوم دي دا نور بادشاهان چې کوم دي هغې له چې خپل ملګري راځي اول ورته سجده کوي بیا ورسره خبرې کوي نو تاسو خو بیا ډېر زیات حقدار یې چې موږ تاسو ته سجده وکړو هغه رحمان بابا وایي که نه که صورت د محمد نه وي پیدا کړې به خدای نه وه دا دنیا تاسو خو ډېر زیات حقدار یې تاسو خو ډېر لوی مرتبې والا یې پکار چې موږ هم تاسو ته سجده وکړو نبی علیه صلات وسلام جواب ورکوي نبی علیه صلات وسلام فرمایي ورته که د الله رب العزت نه علاوه چاته سجده جایز وي زما عزتمندو دا خبر خاص کر خپل خویندو ته کوم هغه خویندې چې د خاوند نافرمانه دي او په وړه خبره چې کوم دی ګیلې معنی او جنگ جګړې دغه کوي دا خاص کر دغه خبر هغې ته کوم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړي که چرته دا الله رب العزت نه علاوه چاته سجده جایز وا نو ما به خود ته ویلو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي. دا الله رب العزت نه علاوه چاته سجده جایز نه ده او کوا نو بیا د خاوند دومره درجه ده چې ما به خود ته ویلو چې خپل خاوند ته سجده وکړه. زما عزتمندو لږ سوچ وکړو چې یاره اخر دا زمونږ د میندې خویندې دا په کم طرف باندې روانې دي او دا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ناپوهتیا ده، پوه نه دي. که چېرته دا ګوره د عمل په میدان کې چې کوم دی که نه زنانه د سړو نه تیزي که وګورئ روجې به هغوی سیوا نیسي، نفلونه به هغوی سیوا کوي، تلاوت وظایف به هغوی سیوا کوي، خو هغوی کې هغه ماده سیوا ده خو لیکن خبره ده چې ناخبره دي، خبرول پکار دي. په دغې مقصد او په دغې دغه باندې دا بیان کوم چې یاره زما کومې میندې خویندې دي چې هغوی خبر شي د دې خبرې نه چې دا خاوند نه فرماني چې کوم ده دا ډېره غټه ګناه ده، ډېر لوی وبال دی. ګورې ښه ځکه چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج سفر وکړ واپس راغی صحابو ته احوال بیانوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ما په جهنم کې د ټولو نه سیوا چې کوم دی زنانه ولیدې، زنانه ډېرې وې. صحابه عرض کوي یا رسول الله په څه وجه څه وه؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکوي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای بکفرهن العشیر، د خپل خاوند چې کوم دی د هغه ناشکري کوي. او دا عام طور سره تاسو وګورئ په معاشره کې دا څیز ډېر زیات دی. که یو خاوند 100 کاله خپلې ښځې سره د احسان معامله وکړي که نه او یو ورځ ورسره داسې تېره کړي چې یاره هغه د هغې د عاداتو د هغې د خوی نه خلاف وي نو هغه 100 کاله احسان چې کوم دی هغه په هغه یو ورځ باندې چې کوم دی هغه لا وشي باس. بیا ته هیري چې ما سره زما د خاوند چې کوم دی 100 کاله احسان کړی دی. نو عرض دا کوم چې زمونږ کومې میندې خویندې دي هغوی له پکار ده چې د خپل خاوند قدر وکړي. نو دا چې کوم دی دغه د دنیا خیر به هم راولي، په معاشره کې به بګاړ هم نه راځي او چې کوم دی دغه شانتې په دغه اتباع باندې په دغه دغه باندې د هغوی فرمان بردارۍ باندې الله رب العزت به دې ته ثواب هم ورکوي. الله رب العزت دې عمل کول اسان کړي. واخله.